د عثمان سره مینه محبت ولې کوو؟ هغې کې سخاوت و، هغې کې عدالت و، هغې کې انصاف و، هغې کې ایمان و، هغې کې غیرت و، هغې کې حیا وه، هغې کې پاکدامني وه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله ځوانۍ ته ورسېدلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته خپله بیبي رقیه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه او دا بیبي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیازبین نور ده دا د په نکاح کې راغله خو د ده نه مخکې د ده بله یوه بیبي وه د هغه نه د ده یو زوی و عمر نوم یې و د دې وجې نه عثمان رضی الله تعالی عنہ د ابو عمر هم ویلی کېږي ابو عمر او د رقیه نه بیا بچی شوی دی عبدالله نوم یې پې کېښودی نو ابو عبدالله هم لقب ګرځېدلی دی ابو عمر ابو عبدالله. عثمان رضی الله تعالی عنہ ډېر د غیرت او د حیا او د پاکدامنۍ زندګي تېروله په دې دوران کې بدر د بدر معرکه چې کله راغله د ده د بیبي رقیه رضی الله تعالی عنها د نبي علیه الصلاۃ والسلام نیازبینه لور دا بیماره وه. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته ویې عثمانه ته په مدینه منوره کې پاتې شه زما د دې لور دیکبال لپاره د دې د صحت د ساتلو لپاره د دې د خیال ساتلو لپاره ته دلته پاتې شه ته زموږ سره مه ځه. عثمان رضی الله تعالی عنہ ولاړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خبره لبیک وی او پاتې شو او چې کله پاتې شو هغه وخت چې الله رب الجلال په بدر کې مسلمانانو ته فتح ورکړه او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ د هغه ځای نه را روان دی مدینې منورې ته خوشخبري راوړي چې مسلمانانو ته زه د دې خبرې نه مخکې نه زیری ورکړمه چې ای مسلمانانو موږ ته الله رب الجلال د یو ظالم د یو کافر دشمن خلاف چې کوم دی فتح مبین راکړه او تاسو خوشحاله شئ. نو چې کله دا راغلو او وی کتلو عجیبه خبره دا ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ د رقیه رضی الله تعالی عنها په کفن دفن کې لګیا دي. په دغه ټیم کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور بیبي حضرت رقیه هغه وفات شوه. یو طرف د مسلمانانو د طرف نه زیری راغلو خو بل طرف د نبی علیه الصلاۃ والسلام لختې جګر د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زړه ټوټه هغه د دنیا نه لاړه. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ خوشخبري ورکړه او عثمان رضی الله تعالی عنہ په ځو باندې یو غټ کمر کو خفو ذکر مینه محبت زندگی تعالی والا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دومره ګران دی چې ورته عثمانه زما سره خو په بدر کې شرکت نه کړي خو تا ته د قرنګې له کسرنګ چې مجاهد ته مال غنیمت میراويږي تا ته میراويږي ته ما پاتې کړی زما په حکم پاتې شوی تا ته په غنیمت کې حصہ درکړی کېږي او خپکیږم زما بل لور د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها هغه مې درله په نکاح درکړه. اصل عثمان رضی الله تعالی عنہ د مين ته وګورئ داغه د فضیلت ته وګورئ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مين محبت ور سره وګورئ چې خپل دویمه لور ورته ورکړه داغه نه بعد د ذن نورین شو ذن نورین دا لقب مرتور. دغه عثمان رضی الله تعالی عنہ له چې کله مسلمانانو ته په مکه کې ژوندۍ ګرانه شو اوله هجرت کو د حبشې نو عثمان رضی الله تعالی عنہ د خپل بیبي حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها سره حبشې ته هجرت اوله د دین اسلام هجرت دې کې څوک عثمان رضی الله تعالی عنہ سره لاړو او الته کې بیا یو خبر پیلاو شو ویل په مکه کې مسلمانانو حکومت راغلو مسلمانانو ته الله تعالی فتح ورکړه هغه چې کله راغلو نو خبر غلط نو ډیر مسلمانان بیا لاړل خدا پاتې شو لاندو او بیا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې د هجرت اعلان وکړ نبی علیه الصلاۃ والسلام لاندې تللی او عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا لاړ د مدینه منورې هجرت یې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اړه خبره باندې وسوي لبیک وایو لبیک د نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره ډیر زیات مینه محبت په مدینه منوره کې اوسېدل. نبی علیه الصلاۃ والسلام شپږمه هجری ده
نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب ولید وای زما زما سره زما خواږه صحابه کرام دي او تریو د الله د کور نه غیر چاپیره توافونه کو عمره چې سحر سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته خپل خوب وي وای زړه مې غواړي چې لاړ دا عمره وکړو ډیر صحابه سره تیار شو بنزل صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تیار شول او روان شو او چې کله یو مقام ته ورسېدل نو په هغه مقام کې کافرانو د طرف نه خبر راغلو هغه ته چا جاسوسي کړې و د خبرې چې مسلمانان ستاسو خلاف تور راغستلې ده مسلمانان په تاسو سره روان دي او دغه رنګي قتال در سره کوي جنگ در سره کوي کافرانو ویریدل اگر چې خبره غلطه و نبی صلی الله علیه وسلم د جنگ هغه د جنگ پر باندې نه وته په اراده باندې کافرانو خپل استاد راولېګل کسانې مخې ته راولېګل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د الله رسول ته نشرات مخکې تاسو ته اجازه نشته دا صحابه کرام او تاسو به ناراضي تاسو مونږ نشئ کولای تاسو الله کور نه غیر چاپیره توافونه نشئ کولای تاسو ته اجازه نشته نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیبیه په مقام باندې صحابه کرام هغه ته اعلان وکړو چې تاسو په دې ځمانه پړاو واچوئ اسمخ کې من او بیا یو کزي او بل کزي استاد زی راضي او د یو طرف او د بل طرف خبرداري وړي راوړي نبی عليه الصلاه والسلام حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته عثمان لار شمکیتا د مکی خلق ته خبرداري ورکا د دې خبرداري ورکا چې موږ جنگ لنیو راغلي منګه دا عمره په اراده راغلیو منګه الله له تور نه غیر چاپیره توقونه کو منګ ورستاسو جنگ جګړه نه کوي لہذا کچا دا خبر غلط پیلاو کړی دا خبره غلطه را د جنگ دا موږ جنگ نه کو عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله لاړو او الته کې ورسېدو خامخا خپلوانیو ترګانیو رارګانیو د ترور زمان د ماما زمان ډیر رشتہ داریو ناغو خلکو ایثار چا ورله روټي وکړه چا بسوي بعضی کسان رالو ورته عثمانه وای تاسو موږ ډېر خپل ژوندۍ تیر کړې دا مړه دار چا سره خپل تعلق ته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته موږ اجازه نه ورکو لہذا ته خلار څخه ته عمره وکړه الله د کور نه غیر چا پیر طواف وکړه هغه وینا نه زبر الله د کور نه غیر چا پیر طواف وکړم او زما پیغمبر وکړو ورمو باندې ناسیل ته او ډېر ګرانه خبره صدا کار نه کو اگر چې ثواب کار دی ونی کوما ځکه چې پیغمبر باندې کې هغه اجازه نشته له څه کو لک ایثار شو چا دا خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ورسو چې عثمان رضی الله تعالی عنہ کافرانو شهید او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینه محبت ته وګورا د عثمان رضی الله تعالی عنہ سره هغه وفاداری هغه مینه محبت ته وګورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ای زما صحابه راځي زما سره د عثمان رضی الله تعالی عنہ په بدله باندې او په انتقام باندې تاسو بیعت وکړئ چې ترڅو پورې د عثمان رضی الله تعالی عنہ د ویني بدله انتقام نه غستلې د دې ځنه باندې ته اوس پورې خو جان نه کو خلق را سره جفا وکړه خلق را سره بے وفایي وکړه راځي دا یو لاس د عثمان شو دا بل لاس زماس نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لاس د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لاس وکړ دا څومره لوی منقبت دی څومره لوی فضیلت دی د صحابه راځي او په دغه خبره باندې بیعت کوي دا یو فکر ونه دلاندې الله فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فتحقیق سره الله تعالی ستاسو ناراضی له په خبره باندې پیغمبر چې کله د خلکو د عثمان رضی الله تعالی عنہ په انتقام او بدله باندې ستاسو سره بیعت الله یاتون راولېږي دا سه صحابي دي دا صحابي دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته راغلو په مدینه منوره کې د خوبو یو مسلمانان به ورتلو ول موږ له تیوبه راکا دا یو سړیو د بنو غفار قبیله دا د هغه په ملکیت کې وو هغه ویل ورته وی وکړه تاسو لزو په دوه سیره غلبه باندې درکو دوه سیره غلبه اغستله ایوه وکړو په ورزان راخې جوړ مسلمانان ته څومره مشکلات مسلمانان خو مالی له سره کمزوري او بیا داسې حالات راغلو چې خوږی وګ ډېرې کمی کوزي وي او چې کمی وګ وي کم کوی وو نو پاره کې ډېرې قومه تقریبا دا غنو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی سود داسې شتا
چې دا کوی واخلي مسلمانانو ته وقف کی او زما ورله د جنت ذمہواری ورکوم جنت ذمہواری وسو زما ورکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړو او هغه سړی ته وی وای دا څه وکړه کوی را باندې را خرڅ کا هغه وینا دا خو ځنه خرڅوم بهر حال خبره تر روانه وا هغه ورته ښه خرڅوم خو پوره کوی نه خرڅوم نیم کوی را باندې خرڅوم نیم کوی خرڅوم ډیر غاټ رقم باندې او پغټ روپو دراهم او دینارو باندې عثمان رضی الله تعالی عنہ نیم کوی واغستلو کوی خو نه تقسیمیږي مطلب دا چې یو ورځ وګو بزمای بل ورځ وګو بستای بیا مسلمانانو ته مشکلاتو عثمان رضی الله تعالی عنہ په هغه وخت په 35000 دراهم باندې هغه کوی واغست د اوس وخت کې کروڑا روپۍ سادي 35000 دراهم دای هغه سړی ته ورکړو او کوی واغستلو د مسلمانانو د پاره وقف کړو بس فی سبیل الله ټول مسلمانانو مینه محبت وکړه نبی د عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه عثمان رضی الله تعالی عنہ له چې سو وخت چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو او داغه نه بعد بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه خلیفہ شو او بیا داغه دور خلافت ختم شو بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو او داغه نه بعد عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ هغه خلیفہ شو دا سه وخت راغلو بیا دا سه وخت راغلو چې باغیان را پاسېدل او ابو دا اسلام خو ورځ په ورځ باندې او منافقان خاص کر اسلام خو ورځ په ورځ باندې ترقی کوي روان دي د دې د روکتام او د دې د مخنیوي کومه داسې لاره ده چې موږ اختیار نو هغه یې موږ بلار شو او دا خبره اتره دا په کوم ځای کې وشو دا په مصر کې وشو مصر دا هغه ځای نه کسان سره بصری کسان سره کوفی کسان تقریبا روایت کې راځي بعض روایت کې راغلي 900 کسان بعض کې راځي 2.5 پورې کسان دا کسان راغله مدینه منوره او د عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې مختلف قسمه اعتراضات او عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې اعتراضات وایتا د خلافت په منصب کې ستانه څه شوی دا ستانه کوتاهی شوی دا آیات تا زه په زه باندې او دې چې کوم نه په خپل خلکو کې تقسیم کړي تا دا کار کړی دی او عثمان رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره کړې و چې عثمانه طالب الله تعالی د خلافت جامه درکې دا خلک بدر نه دغه جامه وباسي خو ګرځي چې ته ونه باسي